تاسو د ګل آباد کالج د سټوډنټانو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې همیشه چرته ظلم شوی زیاته شوی د ګل آباد ډیګري کالج سټوډنټان په هغې کې بھرپور حصه اخیستي او د هغه ظلم خلاف راوتي. زه ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم. د دې نه بعد زه محمد زاده ورور چې کوم دی دهشتګردو شهید کړی دی، د ډرګ مافیا شهید کړی دی، د هغه صرف یوه ګناه وه چې هغه صرف زمونږ د دې مستقبل د را روان ګلالو لپاره خبره کوله. هغه د دې نوي نسل لپاره خبره کوله چې په درګۍ کې په ملاکنډ ډیویژن کې د ډرګ مافیا ختمه شي، ډرګ دې ختم شي، نشې دې ختم شي، تماشې دې ختم شي، زیناګانې دې ختم شي. دا د هغه نر بهادر ځوان دا هلته دا د هغه ویډیو او محمد زاده ډیویژن اړو او ډرګ مافیا خلاف موږ مخکې هم د محمد زاده سره ولاړو، اوس هم ولاړ یو. یو سوچ دی محمد زاده، زه د محمد زاده مور لم د لاسه ورکوم، د هغه پلار لم د لاسه ورکوم، د هغه خویندې وروڼو لم د لاسه ورکوم او د ټول قوم له د لاسه ورکوم چې محمد زاده یوازې ستاسو بچی نه و، محمد زاده زمونږ هم وروڼه دي او دا ټول ستاسو بچي دي. انشاءالله چې د محمد زاده د یو ساس کې بدل باغستی کېږي. د محمد زاده د خاندان سره به مونږ په هره سخته کې ولاړ یو او د ډرګ مافیا ته، سلیپر مافیا ته، په پاکستان کې چې څومره مافیا ده دوی ته زه وایم چې بند کړئ، بند دی دا قوم محمد زاده چې د دې قوم د بچو لپاره د کرپشن د ختمولو خبره کوله. هغه محمد زاده نن د هغه مافیا خلاف جنګ کوو، جهاد یې کوو. په هغه مافیا دومره طاقتور وه چې هغه محمد زاده هغه